رايده شول ویل یو سړی و هغه یو ښځه مړه شوله او د هغې ښځې نه یو بچی و ډېر عمر یې وشو نو بیا بل واده وکړو چې بل واده یې وکړو ټیم تېرېدو نو د پلار وایي د خپل بچي نه تپوس وکړي چې بچیا دا زړه مور دی ښه وه که دا نوې مور دی ښه ده وایي زما دا نوې مور ښه ده زړه خو ټول دروغجنه وه دروغ مې ما ته ډېر زیات ویل ګوره دا ماشوم هم په دې پوهېږي ویل څنګه دروغ ویل ویل هغې به چې ما به چې کله ورانۍ وکړو او ما ته به ویل چې زه تا له ماښام ډوډۍ درکړم نو ګورو به چې کله به ماښام شو ډوډۍ به بیا هم راکوله او دې چې راته کله ویلي دي چې زه ډوډۍ نه درکوم نو دا مې درېیمه ورځ د خوراک مې نه دی کړی او پردی بچی زړی مې نه خفه کېدو او د خبرې غرض مې دا دی چې دا ماشومان ګورئ داسې سادهګان نه دي چې ما او تا پې د سادهګانو ګمان کوو دا او بچي ماشومان ناست دي ستاسو نه به ما ته ډېره توجه وي د ماشومانو سادهګان ګمان مه کوئ دا ماشومان ستاسو نه زده کړه کوي ستاسو نه کور یادوي ستاسو نه سماج یادوي ستاسو نه ژوند یادوي دا د دې مور او پلار نه ژوند یادوي د هغې رویې دې ته منتقل کېږي یا دا چې ته په کور کې دا خبره کوې چې ګورئ کنځلې به نه کوئ ښه او که کم بچي مې کنځلې وکړلې ژبه به ترې کټ کړمه او چې ښځې ته وایي چای راوالم کنځلې ورته کې چې روټۍ راوالم کنځلې ورته کې هله جامې مې صرف کم کنځلې ورته کې او ستا په دې کور کې ټول د کنځلو ماحول دی ته سل ځل درسونه کوه که نه بچو ته وایي کنځلې مه کوئ ستا نه به زیاتې کنځلې کوي بیا دا کور ته نه دی جوړ کړی د دې کتاب مطابق ماحول جوړ کا غزه په ویلو باندې کار نه کیږي هغه یو واقع داسې لیکلی دی ویل دا هندوستان کې یو کورنۍ وه مسلمانه کورنۍ وه خو داسې ښه کورنۍ مطلب دا چې مالداره خلکو داسې مالدارو چې کور کې به خادمانو خدمت کو په خپلې زنانو خدمت نه کو یو زنانه و هنده و زنانه و هغه زنانه به راتلله او د دې مسلمانانو په دې کور کې به خدمت کو داسې وشوله چې په دې کور کې یو ماشومه جنۍ وه ورکوټي بس داسې و چې خبرې اترې به یې کولې ورکوټي وه سکول لا نه تلله دغه زنانه هنده و به راتلله او د دې ماشومې سره به ډېره زیاته مینه کوله محبت به ورسره کوو ماشومانو څخه خلک طبعا مینه کوي او دا به چې کله راتلله او جارو مارو به د کور کې واله او یا به څه لوښې موښې وینځل نو د ځان څه به داسې څه لالیپپ او یا چېرته داسې پینټا ګولۍ او یا چاکلیټ ماکلیټ او کله بسکټ او کله چنیچور او دا به ځان سره واخیستل او دې ماشوم له به یې ورکول مینې یې ورسره وه د دې ماشومې او د دې زنانو دوستانه شوله او دا کم مسلمان کور چې دی نو دا صحیح مسلمان کور دی وایي دې کې د کتاب مطابق ماحول جوړ و هسې خبرې نه وي نو یو ورځ یې چېرته دا پلار په دې کور کې درس کړی دی نو د خپل بچو ته وایي او د ښځې ته وایي چې جنت ته به هغه څوک ځي چې هغه کلمه د توحید ویلي وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او د یو الله عبادت کوي بت ته سجده نه لګوي او کم خلک چې بوتانو ته سجدې لګوي نو دا به جهنم ته ځي او څوک چې الله ته سجده لګوي دا به جنت ته ځي څومره ساده خبره ده دا موږ بار بار کوو که نه شپه ورځ یې کوو هر چا ته وایو مؤمن به جنت ته ځي او کافر به جهنم ته ځي خو عملا موږ نه در ثابت کړی دې ماشومې دا خبره یاده کړه ورکوټې ماشومه دا خبره یاده کړله سوچ یې وکړو چې د دې نه خدا معلومه شوله چې مسلمانان به جنت ته ځي او کافران به جهنم ته ځي او دا کومه ترورۍ او دا کومه زنانه چې زمونږ که راځي دا خو هنده وه ده نو دا خو بوتانو ته سجدې لګوي د دې نه معلومه دا شوله چې دا ښځه به جهنم ته ځي موږ به جنت ته ځو خفه شوې ده چې زمونږ تعلق خو ختم شو او ګوره دا دومره نیکه ښځه او دا بوتانو ته سجدې لګي دا به جهنم ته ځي د ماښام نه دا جنۍ په جړا شوې ده او جړا او په جړا باندې اوده شوله سار په جړا باندې راپاڅېدله او کله چې سار شو بس یو ګوټ کې ناسته ده او جاړي او ډېره زیاته پریشانه ده ګوره خبرې زړه ته کوزه شوې ده کور باندې محنت شوی دی داسې کورونه جوړ کړي عزتمندو کله چې زنانه ویل خدمت له راله خدمت یې وکړو ویې کتل چې ماشومه خو نن نشته دی تپوس یې وکړه ماشومه څه شوله د ماشومې مور ورله جواب ورکوي یا ماشومه خو په ګوټ کې ناسته ده د بېګانه جاړي ایسته دا زنانې خواله ورغلې ده ولې جاړې بچیا غېږ کې راغستې ده چې څه ورله راوړي دي هغې ورله ورکړي ته ولې جاړې هغه نه قلاریږي خو چې سم یې جړلې دي او زړه یې سپک شو نو بیا ورته و چې زه په دې جاړم چې دا دنیا به ختمیږي او بیا به بل یو جهاني او هلته به جهنم او جنت په ځي او چې چا کلمه ویلې د هغه به جنت ته ځي او چې چا بوتانو ته سجدې لګولې دا به جهنم ته ځي زه په دې باندې خفه یم چې ته به جهنم ته ځي موږ به جنت ته ځو ګوره زموږ د تعلق به ختمیږي او دا دوستانه به ختمیږي هغه زنانه باندې دې خبرې چې کوم اثر وشو کورونه جوړول غواړي کورونه داسې اثر پې وشو
چې هغه زنانه ویل دا ماشومه په غېږ کې راټینګه کړه سینې ته ولګوله ویل بچیا زم ستاسو د دې الله او د دې پیغمبر کلمې زه مسلمانېږم او یو ځای به جنت ته ځو او هغلته ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ماشومه ده چې ما ورته ته توقع نه ساتو د هغې په وجه باندې یو خاندان جنت ته ځي. دا د عمل کمال دی. کمال چې کله عمل سړی کوي که نه نو کورونه جوړ شي نو د داسې کور نه به چا ته څه تکلیف بیا داسې کورونه دی الله زموږ د ټولو نصیب کړي.